أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال. ما هم كده نیت حدیث شروع کړي خو د قربانۍ ورځې پکې رااله نو دا خبره به مخکې کو هغه حدیث ورستو د بیان کوم ان شاء الله. د قربانۍ ورځې را روانې دي وضحیه وته وی پاره به کې مونږ وته قرباني وایو او 13 جمعه مې د قربانۍ متعلق یو څو مسائل د طویلو ما خلق ساروی اخلي نو ما د نصاب خبرم کړي و چې قرباني پچا واجب ده او دویم میرا ته د ساروی ویلو چې په کم ساروی قرباني کیږي. قرباني څه شی دی زمارو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته پوښتنه ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسولا دا قرباني څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا تاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تاسو کوي چې زمون پکې سړي مال نه مونږ پکې چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا او مونږ له پکې څه ثواب کیږي کنه کیږي. ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې مونږ جمع دی کو یو خبره ده او ثواب زمون پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخایا. نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم ساروی لاله داغه پشا چې څومره وخت داغه برابر نه کې درته ملایوي او که ګډ دلال کو چيله داغه پشا چې څومره وړه نو د چيلي پشا څومره وخت دي داغه برابر ثواب درته ملایوي. ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعه من المال یسوک مالدار داغه بیان ما 13 جمعه د کړو چې پچا قرباني واجب د مالدار څخه وای او فلم یضحي د قرباني نکړه نو فلا يقربن مصلانا دیر زمون جمعه تنه راځي عیدګاه ته چې بالکل راځي دی زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي. وردا سخت وعید وته د مونږ طالبان وي زورنه وته مونږ تاسو وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومه کی دا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب ده خامخا. او پیغمبر مبارک پدې کې لس کالا حضور پاک چې مدینه ته تللی مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه درې بده لسو کالو کې یو کال نه پرې او کله دو غډانه ملال کړي دي نبی علیہ السلام یو ځلې دو غډانه لال کړ برګ غډان لماور او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خصيانو تکیدل چې وته وای زموږ باز خلک وای پټکیدلی غډ او یا وای قرباني وینه نه صحیح یو سړی وی اندامونه کم دي دا ټول غلطه خبره ده. حضور پاک چې په کومه غډانو قرباني کړي دا غټه کېدل دا خو قرباني ده ولې دا ساروي سوروبي دا علی او دا سوروبي نو په دې ساروي قرباني کولې بلکې مستحب ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وې د قربانه پروازو کې د قربانه د ساروي علالو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانه ساروی د اعلان کو نوینه لفظ مکه نی پرته چې الله ته رسیدلی او الله قبول کړي نو بهترین عمل دې زمارو. نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دې ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی ا دې قرباني وکړي. دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی. ګوره خلک د خپل پلار نکاح چې جمدې ساتي نو بوت وروړي والا ولګي په چوکونو کې بوتو لګای په غټو غټو شاهراهونو کې بوتانو لګای او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګای ولې په پدې بدما د پلار جمدی وی د پلار میشن به جمدی وی خلک وی لکه دا سوک ته
دا فلان کې دا د سچ کارنامه کړی دا چې د لندن په چوک کې او د امریکای په چوک کې او زه په ځای د بوتان لګېدلې دا څه کارنامه کړی دا نو خلک دا هغه کارنامه ذهن تر مخ کې مونږ چې مصر ته تلو نو مصر کې الته کې د فرعونانو چې کومه مقبرې دي اهامات مصر الته لاړو نو الته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولې غاټ بوتې لګولې ولکه سنو مې معنی نو میته ابو الهول لوی بوتې لګولې نو خلق بابوت تکتل ابو الهول الکه دا بوت تسره دا جی ابو الهول لاندې وتلی کلمو فقط باندې د دستکار نامه ده د دجدا احرامات چې جوړ کړی دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خود جوړ کړی دي نو خلق نن سبا انګریزان خځه چې انډونیشیا ته لاړ زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل انا کې د مسلمانانو ملک بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منع دي دا هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتان ورته لګولې زمارونو بت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بت نه شي لګول داغه تصویر خو نه شي لګولې نو داغه اسلامی طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمله ساتل دا قربانی ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی و غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یره دا خود دا کارنامه کړی دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له بوتان منه دي نو مونږ ته الله سوي قرباني وکړه بس دا ټول دنیا کې قرباني وشي دا څه دی دا د ابراهيم عليه السلام طریقه ده نو ابراهيم عليه السلام داغه طریقه وترکناه عليه في الاخرين داغه طریقه تر قیامت پورې جمع روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خدای دښمنی بیره ده او ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته په قربانیو کې ذبح حبو کې تا تم فایده ورسېدله غریبانو تم فایده ورسېدله بچی به موخه خوري رشتہ داران به موخه خوري میلمانه به موخه خوري او ثواب به مشي او رب العالمین بمرازي شي دا یو طریقه د ابراهیم علیه السلام زمارونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي زلمو پوښ چې په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نت لوی غم جوړ کړي بکی بنیو لګیا و یو نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپے او کرونه روپے او ربینو روپے برباد شي وی دي په دې د غریبانو لولې نه ورکوي ګوره زمانو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب لولې نه ورکوي چې دا قربانې کوي بیا خو به حج نسل دی حج لمزه دا پیسې غریب لاول بیا خو به چې عمره لمزه عمره لسده دا پیسې غریب لاول کا نو زبر بیا به جمعه تم جوړوا کور منس کوا دا پیسې غریب لاول کا خبره خلاصه کور منس کوا جمعه تر زره جمعه جوړه تب په کروڑونو روپو په جمعهونو لګي بس کور جوړوا کړه څه ضرورت دی چې جمعهونه جوړه دې ضرورت نشتا دا به کور مستوا بیا به مدرسې ته ضرورت نشتا بس آنلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خونه وی چې کالج ولې جوړاوا په دې لري پیسې لګي دا خونه وی چې یونیورسيټي ولې جوړاوا دا پیسې غریب لور کا په دې لري پیسې لګي دا خونه وی چې پبلک سکولونه ما جوړاوا او په دې لري پیسې لګي دا غریبانو لور کا او آنلاین درسونه کوي دا خو نه وي چې پروندې د دوی وادو او په غیر 50 تک او 60 لک روپے ولګولې دا پیسې به غریب له ورکړې وي نو ولې په دوی په واده باندې لس غډانه لال کړو درې میخې د لال کړې او بلا روجي دې په خې کړو شادي حال کې بلا پیسې ورکړې او لور دې بلا کالیو کړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړلې په یو لک روپے په 2 روپے واغښتا او لونو له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت ته دومره ګرانې پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلطه نه ګوره دین تر سترګې خړې کړي بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي
سونه کا سامان ولا لسونه کاری ولا لسونه پرجونه له او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګي خو صرف قربانه تر سترګي خلی کړي بیا بددار چې روزه منسا دا چې کم تکلیف ته پروجه تیرې نو پدې ال ته چې دیاړیو کدا تکلیف پاغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وایم چې روزه منسا دا پیسې پروجه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې بوګړي غریب لا ورکا بیا به منظور مکوا ولی په منظم سالوي تکلیف تیریږي د دې موږ په دې باندې لاړ شه او چې د مزدوریو کا هغه طاقت هغه کې ولګاوا او هغه پیسې راول غریبانو لورکا دوست خبر د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار ساته زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دي ساته صدقه فطر ویل شوی دي صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت ساته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور لا ورکا خور لا ورکا میراث کې خپل حق ورکول خور لا کنه هغه ته د غریب حق نه د گاونډي حق پتا لازم دی ورکه کنه او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازګر پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا او چې ته چې غریب لا ورکوما نو ته چې په لند کوزر کې ګرځې او د شپېتو دا یو لک روپو په گاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو گاډي کې وګرځا کنه دا باقي غریب لا ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لا ورکا نو بنگلا دې خرڅه کنه د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لا ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا وې چې قرباني مکه او غریبانو لا ورکا نو جیداد دې خرڅه کنه دا کارخانه دې خرڅه کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دي پراپرټي دا ټول خرڅه کا ورکه غریبانو لکه یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهيم عليه السلام طریقه ویلې ده هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کال مدینه منوره کې کړی ده هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونته زما عیدګاه ته نه راځي زما منځ ته نه راځي سخت زور نه پر رسول الله مبارک ور کوي هغه قرباني چې دیو نکړه برباد بشي د پیغمبر په سنت او عمل کاوه د پیغمبر په طریقه عمل کاوه زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان خو په دین کې خپل عقل نه چلون دما عقل بسي او د ټول نه لوی خبر او سوره د قربانه حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بیبي حضرت هاجر را وستا او خپل بچي اسماعیل دیرا وستا او د بیت الله په خوا کې دیرا د الله په حکم الله د حضرت هاجره او د حضرت ساره د دوړ د ابراهيم عليه السلام بیبيان دي جګړه جوړ شوه قصو ددا او مختصرا الله پاک حکم وکي ابراهيم عليه السلام ته چې دا بیبي دې بوزو دا بچي دې بوزا او د بیت الله زې وتو خو جبريل عليه السلام نشاندهي کولا موجوده چې کوم بیت الله دې راوسته قصو ددا چې د بل ټیم برته سناسو يم کوجي نن د قربانه کا محاورات کو ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راتو او د خپل بیبي او د خپل بچي معلومات به غشته په دشت بیابان کې قسم په الله پرې خو ایمان دې ته ویلې ایمان دې ته وای چې الله سوي د باغ کو عقل بنا چلو الله وی منسکوا پاس کوم با الله وی سارو ماسبخین مازیګر ماخام ماسوتن کوا زم عمدہ قصب الله کوم عقل بنا چلم چې رب پینځه په یو ځای به ماسوتن کوم کړه سبب لیبرل را پاسې دا بندرته و چې ماسوتن بټو په یو ځای کوم منځونه دي کړه سبب وی دا را ماخام خدا درې دي دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې بمسکاو افمن اتخذ الهه هوا بل خواهش نه خدای نه جوړو دا الله او د رسول تابعداري وکړو بچې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدای خدای خبره کې به ګوته نه وې دې لیبرل ته هم تپېږي ک پیغمبر پويږي تپېږي ک خدای پويږي کته وې چې زپ وېګم لاړې د ایمان نه وته ستا خبره اړو زمانم نه او زه تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک دا هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي سره انګریزي پرېخې دي ټوپه په سر نشتا ګره نشتا او پښتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل میکونه لګولې دي او خلک گمراهي خلک لبا دي چې په شریعت برابر دي دا غوړې ګوره تبا به
ګن به ګن ګوري د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته د قران او د سنت بیانې او دوه څلور ټکي انګریزي به وي په انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوی شعر د اردو څلور پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکي نو بیا وته مونږ پټکي په سر په عالم وتوایو او چې دې لس پنځل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنو کې د نبی عالم جوړي او تاسو ګره د خړایله د ظالم او یاد مشین کړي دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي او د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې د اوسلو پنځه ټیک د انګریزي وي ټول دنیا د متاثر ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان او د بل چا بیانونه ما اورا برباد بدی نو زمارونو ابراهیم علیہ السلام دا نه وای چې الله دا کم خوا بچي بوته بس زم الله کویږي او دا الله رسول کویږي چې الله دا غیر رسول ما ته څه حکم کوي زما معنا زه پکې الله نه چونو چې را نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي علالول سنت دي مستحب دي فرض واجب دي په بل عمره کې او یا علال کړی د غریبانو له پیسې ولې نه ورکو په حج کې څو ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان لال کړی دغه نو په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړ او دا خلک یې کوي ها دا کوي دا مخکرو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کوم وخت هغه خزر اوته وو ناره لګولې وي هغه کې څه وي هغه بیا چې والد پردې خلاف پرده مونږ نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر نے دمکی ورکئی اے پیغمبر واورا مونږ تر پردے ضرورت نشتا نو دا خلق به ماته دین خی د دې خلکو استاد به ماته دین خی او په فیسبوک بناستی او مونږ مو سره کمنټونه کوو لاړې ټوکې په دې خلکو بالکل چېو نه ګوره نو ابراهیم علیہ السلام خپل بیبي را وستلا او خپل بچی را وستل تکي پرې خودل رو لویږي جرهم قبیله خدای را وستا او هغه سره آباد کله به ابراهیم علیہ السلام راته او د خپل بیبي ته پوس وکاو او د خپل ماشوم ته پوس وکاو تراته دا سلوي شو مزه او دغه یو بچی دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچی ورکړي تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچی اته زمارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان له الله اکبر ابه سونه خوخي سونه بنیازبینی او سونه بوته ګرای قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کال یادی کم او بیش خدا ګرځې دو چې د منډو ترلو شو 12 سال تقریبا د منډو ترلو شو دی وخت ماشوم ډیر خوږي بیا بوډا پلار تخپل بچی ډیر خوږي او منډه ترلې ور سره وای دا ډیر خوان کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دی نیولې او تاسو سره منډه وي او پلار بوډا دی او دا ماشوم بچی دی قران کې الله دا نه وی چې 12 کال قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو دا نه هو شو دا لسو شو نا چې منډې ترړې پلار سره شروع کړې دی وخت کې کېلاونه دا کېلاونه ګل دسته دا ګل دې منډې تیر شروع کړې نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وی چې دا بچی دی لاله اوس وسه کېږي دا پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سری خو پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وتوي دا خوب زید لاله نو دې څه چل کوي بچي ځان تکې نه انی ارا فی المنام انی اذبحک بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس وسکه زوی تم پتر چې زما پلار چې دی دا نبی دی پیغمبر دی او خوب یې وحی دی زوی ته پتر او خيار بچی دی زوی وته سوی مشوره وسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا صاحب واحد
تو خو چې خوب کینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نه نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم دته کیږي په خوب کې عمل کاوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري الله دیتا زوی دا نه وای چې بابا خوب کې غلطی نه پیغمبر دی وته پدر جما خپل پیغمبر دی خوب یې وحی دا وته نه وای ورا دا خو ویلی شي کنه دا خو نشي ویلی چې خوب به غلط دی دی ځکه پیغمبر دی خدا خو ویلی شي کنه چې بابا الله ته سوالو کډیر ګران کار چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض ډیر جات خوشاله د عظیمه تحفه ورته ملو شو نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تاسو کو سید رسول الله پاک 50 منځونه یو امت ته طاقت نشي لري دبا په امت دو منځونه ونی شو کوله سو امت په 50 څنګه وکي ارجع الى ربك فصله التخفيف الله ته واپس شا او ته وجه الله زما په امت سانتیا راوړي نظر فورا حضور پاک لار وی الله زما په امت سانتیا راوړه 50 نشي کوله وی خذا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک با اغل تغد نکاو الله سره ملاقاتو هغه وخت خو د پیغمبر شان بل شان دی دا الله توفه وا هغه وخت خو چې زری مرتبه نو به خوشاله وي چې بالکل رستو راځي نو موسی علی السلام کوی نو بیا لا نو الله ډیر دی دا کم کانو سلويخ شو نو 15 کمیدل 16 خبر رااله 50 نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نه ویلې چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مره م پرې کا والله ستې پرې چې الله پنو خیر دی خپل پرې چې د الله پنو خیر دی کوته به پرې کو د الله پنو یا دا چې ګډ بالال کو الله ته وجه دا حکم بدل کی دا سوال جائز دی من نه دی ماده مثال درکو لیکن ابراهیم علیہ السلام دا الله محبت کې بچی تا وای بچی سو کم او بچی دا الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوې ورتا یا ابا تفعل ما تؤمر بابا کا وجه ساډر دته ملای دې ایمان دا په کې نشته نو ګټه په مساله کې پراتی یو چې ګډه لال چې دا پیسې غریب لا ورکړه دا خدای بندا لال کا غوخه غریب لا ورکړه ورنه غریب لا ورکړه دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دیتا وای عمل دیتا عمل وای یا ابا تفعل کوا ما تؤمر چې حکم د تکیږي دا ډېر ګران کار دی دا به څنګه لالو چغه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی نو بابا ما به د صابرین نو مونږه زبر صبر خپل وخت به د چغام نوام او تر سوچ ز خپل ځان کویګم نو الله توفیق بم نه لاله زمون طالبان دلته سوال کوي دې پلاس د دوی سره مشوره وکړي کزوی وته وی چې نه بیا بسو یو سو وجې دي طالبان هغه ګران نه وي ما غاستانه درته وي پلار ته پته و چې زما زوی دا خبره نشي کوي پلار خپل بچي معلوم مشوره کې دا کارا کولو چې کدی مشوره وکم نو خلک وي پزور اعلان سبب خلق کوئی په زور اعلان کړی مشوره کې دا फायदा ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم تا سره تسلیم هم دی او تابعدار دی د قرنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا باج علماء دام لیکي چې ورګه پته ولګي چې زړې دې کنه دي نو کزړې وی د لالولو جدا طریقه ده او کزړې ني نو بیا بدل لالولو بل طریقه ګور چې د خوب کې وراج نشو چې ته بابانه به بوزو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين او چې کوم وخت روان دي وای وای د کور نوزي نو مورتم غږ نه کوي ویراده کنه بچی زو قربانی کو علم وتعالى
ډیره خدا نو چاړم واغستا او رسې واغستا امر ته بابا مې قرباني کوي منګزو نو مورم په دې سوچ مونږ نه هغه په دې نه دا چې نماز وی بالا لای لال روان نو پلار کې دا مینا چې دا اوسم الته کې درې جمرات کې خلق وته شیطانان وي نو شیطان وتراغه وته درې نو چې او درې ابراهيم عليه السلام ته وته یې سکه ودا سيزو یورپ ماوري دلی چې دا زویلاله دسکه په بډاواله خدای درکړي دي دیم سو کلاله ا دې خپل وجود تا سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهيم عليه السلام کو پوي شو کړ هغه یو کانی واغشتل او شیطان یې کوي دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیہ السلام دا وی خبرې پلار دې کم خوا بو دي وی قربانی کو وی قربانی نه تعالی علی وی د ابراهیم علیہ السلام مونږ پلار او د اسماعیل پشان بچي داسې بچي ته پلاری چې خپل زی بالال کی او به ابراهیم مونږ پلار او ما غوند بچي ما بالال کی نو شیطان وته وی هغه وی پلار دې چې ما ته الله ویلی دي ذکر دې لاله وی خچ الله ویلی دي حلال می دي کې ظرف شخړې دې به خبر نو د بیا خبرې کولې نو یو وکانی واغستل غزارې پېچو په ځمکه شیطان نه ناوه نو شیطان کو کار روانه دی داغه کوشش خدا دې چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لريواله پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهيم عليه السلام نو یې ګورې د خیر پېما او مهربانيو کا د خدای دا مطلب درې چې تزویل دا مطلب او لږ مهربانيو کا الله نه سوالو کا دا بچي ولې لاله زما در باندې لخوا پکېږي ابراهيم عليه السلام خو پېچو چې شیطان دې به په وغزارونو دا شیطان په ځمکه ورننه اغه ادا الله تخوخ شوی دا نو چې څوک حج وکي نو دا غدري کانی دا شیطان په دې باندې اوس غټ کانی ولاړ دي مخکې سلیو دا څوګدا اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړی دي نو خلک زی او اغه سلی اولی او د ابراهیم علی السلام یاد په تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهيم عليه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولی څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولی ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دې کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا د ابراهيم عليه السلام شیطانان وشته دي ابراهيم عليه السلام دا پکې ابراهيم عليه السلام شیطانان وشته دي ولی وشته دي نو د ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټول خلکو تر مخ کې شي د ابراهيم عليه السلام چې څومره طریقه ده نو ټول خلکو تر مخ کې شي چې دا خواږه وشتلې چې چاونه وشتل حج ناقص ته نیمګړې ټول خلک دي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعد خلق پیدا سي تو کېړې رو باسي خده او غرض ولي چا ځان سره غټ غټ کاني اوس حکومت نبري په خوا به خلق ځان سره په جيبونو کې غټ غټ کاني وروړي او غرضار به په جوړ کو شیطان ولر شیطان نه دی دا د ابراهيم عليه السلام طریقه ده چې حج دې نظام په فکر او په طریقه عمل کوي چې به مینا ته ورمخ کې کا نبي او سره مشوره کوي اما مشوره هم دقه ده چې ما درته وي بچې څوکم یا ادوت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بابا کو چې څه اړه ده کېږي دبا هغه خلقونه شمارې مچ صبر د صابرین صبر نو اسماعیل علیہ السلام ډیر ګران کار دی بچی قسم دې پکور کې چې څوک چرګوټی لوي شي هغه چرګوټی له لاس نه ور خپل کور کې چې کوم ساروي بندو ساتي نو جلالې نو قصاب ته ویرا چلاله کا دې مخبل طرف تواړي ولې دا مخبل کې ساتلې نو بیا د اسماعیل علیہ السلام باندې بچي چې کوم وخت کې بیا علالې کنا چې کوم وخت کې بیا علالې نو بیا ور سره سکي بیا وتا الګا بس پرېږي
چې کوم وخت کې بیا علالای د اسماعیل علیه السلام ته وای ای بابا دا رسې دې تل راوړې وی بچی دا وتا لاس په تړل مالالول باستان شي وینا بابا مال بلا تو په نه تړ دا اسمان فرشته به وای چې دا په زور تړلې او په زور ته ساو باندې زغه پرزاده ته سملم او دا اسمان فرشته به وای چې نه په زور را سملوړې دې لاس په ولا تړلې دي او لا لایبه نو مال بلا سپه بنا تړ زما لاس په کولوي بابا چاړه وخت تیرې بچی استنا چې تلاس په وړه ما نه کار خراب نشي بابا وې دا سکارو کا چاړه مضبوطه تیرا کا او بس چاړه لخ مضبوط زور ورکا او کلاس ورکا تر سوچ زب ویګما بس زما لال شوي ما بیا دې لاسونه پیړه کوم وې ډېر سره چاړه وته تیرا کا او چې چاړه وته څنګه تیرا کړ ابراهيم عليه السلام زور ورکې چاړه کار دی وکړي نه اسماعیل علیہ السلام ته سوی بابا لک صبر زما خو وی چې ما متړه خو نه وتړه اسنا بلار او ستا غوندې د مینې بلار لاس کار نه کوي ما ته پته ولګېده ما خو په زور بکړه سور کې ولاس کار نه کوي لاس بابا لړچي نو اسنا چې معمولی غوندې خراب زما دې مړې لراشي او پورا لال نشم او د ټوپونه شروع کوم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه پیرا لوکا او یا وته سوي وې دا څو کا بابا چې مخرال لاندې کا او سټ می بازان طرف تکا او لاندې نه مهلال کا وې زما سترګو سره چې ستاسرګې محمد کېږي نو دستا لاس ذکر وي لاس ذکر وي چې زما په مخ ستاسرګې لګي او زما په سترګو کې ستاسرګې محمد کېږي نو په دې وجه ست الله سره وي بابا او بابا یو چل ببلم دا کمیس را نمخ کې وباس رستو مو باسا رستو کو توبه سي دا بشلې دې وباسه روغ بني مخ کې نه وباس نو چې دا کمیس مانه وباسه او ځکه لال سما د زما دا کمیس په دی وینو کې لګوندې غوپا کنه او زما مور له او د ټولو نمخ کې با زما مور باندې زما سلام حضرت حاجره دغه یو بچی سونړې وسره ستړي شوی اسانه خبر نه ده په مکه مکرمه کې په دشت او بیابان کې ماشوم ډېر کړی نه ډوډۍ وانه به یو بخلاصي شوی خوراکم ختم شوی او د امور وته تړتیږي او صفاغون او د مروا په غونډه کې منډه ترړې وای خوراک څخه منډه ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غیږ کې په دشت او بیابان کې لوي کړی دی نو مور باندې بس تیریږي نو بابا زما دا کمیس په زما مور نه یوسته او زما سلام به وته وای اسماعیل پتا سلام ویلې او په خپل رضا باندې د الله حکم تا غاړه شوی دی او په خپل رضا باندې مالال کړی دی هم خوشاله او زم خوشاله او نه خیدا د چې کمیس مې دل روغ راوړل که په زور علال شوی نو کمیس په خامخا شړېدل روغ کمیس مې دل دانه راوړ او بیا به وته وې زما مور ته چې به مورې که اسماعیل دی یادېږي کنه نو دا کمیس دی د اسماعیل او پاغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوا په د اسماعیل ارمان راځو الله اکبر ډېر ګران کار دی زما مونږ ګډ شواله مونږ وې شواله پکور کې په 15 شپږو کسانو قرباني واجبې یواله جو پلاراله کمالداري مته کې او چې تا ګوټ سارویو ګوري او بیکاره سارویو ګوري پاغي باندې چاړه راکاږي خپل غاړه په خلاص کوي دې ته ایمان کوي اسماعیل علیه السلام چاړه راوړل او بیا یې راکړل او راکاږي چاړه کار نه کوي زور مور کوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړو چتکړه او دې مکه لرو مارو چاړه ورته وي چې د رب جلیل منم خلیلک استو منم خلیل منم کده جلیل منم د الله منم
او دی وخت حضرت جبرئیل علیہ السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قربانی کړی آدم علیہ السلام دی او په جنت کې لویدو هغه را په مخه کو او دا هغه دینا حضرت جبرئیل علیہ السلام आवाज دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله نلوی ذات بلنشته دومره لوی ذات چې ابراهیم د چاړې لاندې زوی ورغورځو او زم خپل مره د الله پاک په حکم د چاړې لاندې ورغورځو او د الله نلوی ذات بلنشته دی الله چې څه فیصله کوي په مانو نو حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی چې سم مسله بدل شوه هغه سوی لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیہ السلام پوښتنه چې بچي بچو هغه وی الله اکبر ولله الحمد الله لسنا ګډه راوړو ګډه حلال کې اسماعیل علیہ السلام خدای پاک کوچا نو په قربانه کې دا سوچم پروت دې زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوې زالالوم دا د ابراهیم علیہ السلام د بچی د قربانه په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکه خدا فلسفه وګی نشتا دا فلسفه ده چې تا ته د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د قربانه یاد را مخکې شي او تبه مو چې الله کما تم اډر شوی د ما د بچی د قربانه الله ما په هغه عمل کاو او بچی به موي چې کله ما متعلق د علالو حکم د ما د پلار ته شوی وي ما به د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کاو نو ستمرک په اربونو په کرونو ساروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کیږي ګډلال شو د ګډ وخه د مکه فقراو او مسکینانو خپللې ګډ او مور له ملغ وخه راوړي او دی په خپل خپللې نو د ابراهیم علیه السلام طریقه شو ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا الله رسول څه دی سنت ابيكم ابراهيم دا د تاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده مونږ لا پکې څه دي د هر وخت په وست یو نیکی او د هر ګډ د وړې په وست کې یو نیکی به تاسو ته ملاويږي زمارونو نو قرباني وکوي ان شاء الله کله به کوي سم مسائل هم په دې رجما ما ویلي د اختر په درې ورځو کې به قرباني کوي د اختر په لوبه ورځ به تر که پدوی ما دیو نکړه پړومبه دیو نکړه پدوی ما وکاوا خدا هغه نه پکې ثواب کام او که پدوی ما دیو نکړه نو پدری مرز اختر د نور پریواتو پورې نور پریواتو نه مخ کې باندې نو پړومبه کې ثواب زیات بهتر پدویم کې هغه نه کم پدریم کې هغه نه کم او که پدری مرز اندر نه قرباني پاتې شو د سوزر د وجنه پاتې شو نو بیا به سره سکے پدری ما پاتې شو بیا به حلاله نه بس بیا دا قربانی که ساروی دی غشتی ولال کړی دی نو بس بیا چاله خیراتی ورکا او کله نه قربانی در باندې واجب وا او تاو نکړه او د اختر د درې ورځې پس بیا وی چې خو یاره مان چې مې کړی سبي نو پیسې چاله خیراتی ورکا او ګوره د قربانه ثواب نشي لاندې کوي او د قربانه چې کم وبال تا په سټ راغی دا وبال نمدان نشي خلاصولې توبه به وسره او باسه استغفار به وسره یا دروازه قربانی کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې کولې چې مکروه تنزیهی ده ناغوره ده دروازه به قربانی کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځنه پس چې کم ځای کې د اختر مونږ کیږي په شهري علاقه کې په غټو خارونو کې او چې د اختر مونږ وشي نو دا غي نه پس په قربانی کې او چې د اختر مونږ نشوي نو قربانی باندې کې یو صحابي حضور پاک مبارک لناغه حضرت ابو برده رضی اللہ تعالی عنہ ودا الله رسوله ما په قربانی د مانځنه مخ کې کړی دا وی شاتو کشاتو لحم بس وی وخده علاله د کړه وخده د پاره دی وکړه لیس من النسوک فی شیء چې دا الله د طرف نه کم شیو هغه نشو دوباره وکړه د اختر د مانځنه مخ کې کچا وکړه قربانی ونه شو دوباره وکړه دوباره په وکړه البته کوم دی خو اختر مونږ کېږي لکه په مېرو په باندې کې نو الته کې سار د نور د سار وختیم کولې شي اس پروا نه د اختر ورځ کې داخله شو نو بیا هم کولې شي بلکې علما لیکي وې کړه چا ساروي په مېرا کې دي او دی پکلی کې دي او دی الته چاته و چې ما تعالی لکا نو چې ساروي په مېرا کې دي الته خدای اختر مونږ کېږي نو وختیم ولا لالو شي
او که یو سړی په میرا کې دی او ساروی په کلی کې دی دې د اختر مونږ کې دی میرا کې دی او ساروی کلی کې دی او چاته وی الاله کا نو دی به الاله کې د اختر مونږ شي کم ځای کې چې د اختر مونږ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو رستو بالاله ساروی بیا چې ساروی کله لاله نو بهتره ده چې هر سړی په خپل لاس ساروی لال کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس ساروی لال کړی په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس یې نشي لالولې یا ولا چل نه وردی یا نشي زړه باندې کمزورې دي نو بل تاب ویلي چې مالې لال وګورئ دا نیت هم پکې ضروری چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خپلې ضرورت نشته چې لکه د مراوستا چې دا د قربانۍ نیت کوم کافی ده او بیا چې کله بلې ولا علالۍ ورې اسنا دا ګورې ذهن کې واچوا اصله چې پلان لا د اختر په کور کې مثلا 15 سیر یو پلان او سلوري ځامن او پلان لا د اختر جمعات کې نه راځي بل لورې خور کراته لانه دی راځي بل لورې لور کراته لانه راځي بل لورې چې تا مبارکوله تلې نه راغلي او یو لورې په کور کې دی او قصاب را وسوي لاله د قرباني ګورېو نشوا ضرور لدی اجازت ورکی د مخکنه دی یو ورور لدی یا دی قصاب لا یا دی یو ورور لدی اجازت ورکی چې زمونږ د طرف نه قرباني وکا دی وته وي چې کتا سو لیټ شوی زه چلو کوم حکم قرباني نو چې هغه وته وي او کته زمونږ وکیل او قرباني وکړو بیا ټیک تا او کاوی د تنیوی چې ته قرباني وکا او د خپل طرف نه قرباني کله قرباني برباد شي بعد وخت پلان دا چلو کی پکور کې سلور کال سلور کسانی او یو خدای په سعودي کې دی او یو په دوبه کې دی او بار دی او دا پلار ساروی راوالي وي دا ټول ټول زامنو طرف نه مالال کو دا قرباني د یو منشوا دا برباد شو دی به باقاعده هغه دوبه کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازه غواړي دی بزان داغه وکیل کوي هغه ته وایي چې بچي قرباني دلو کم هغه یو کا اب وته وي چې بچي بالا قربلا بابا بالا قرباني وکا نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره پکور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي صفه باندې پکې نشتا خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکا دا پلار به تاسو کې چې تاسو له قرباني کوما د قسنګ خزه خاون قرباني کوي او خاون د خزه د پاره کوي بس خدای ته صدقه کیږي دا پیسې ستاسو تلتا ته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قرباني کوم هغه وي ښا او بیا ټیک شو او که خدای ته غجلی کړو د خدای طرف نه چاړه کیږي نو د قرباني ونشو د خدای طرف یا بخبل علالول کینیت بکای یا بل ته وي چې تمال علالکا نو الا بګوري صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلاری او سلور زامنی او پلاری یو قربانی وکي او بیا پیسې د سلور بچو نراوالی راتن کی قربانی کی سیوونی سی په میخه کې او پیسې د سلور بچو نراوالی او سو سره خپل کی پینځه د دم قربانی نشوا غنورم غرق کړل دا غنور قربانی مو نشوا قربانی چې کومه عیسی دي دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو عیسی نه نيسي بازیرونه پکور کې پیسې راجمع کی او په شریکه عیسی ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بلکې او په شریکه عیسی ونیسي چې عیسی راوړي نو بیا په میانس کې نیمه کې ته چا دالو به وکړه نو خپل قربانی غرق کړه دا غنور هم غرق کړه او کچا دا وخت نیت وکړه چې غو خبر اورما نو خپل هم تباہ شو دا نور خلق هم تباہ کړه وخت نیت نه کوي نیت به خالص د الله د پاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې د الله د رضا د پاره ذبح کوما بالکل خالص الله د رضا لپاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راواله دا الله د رضا لپاره نو دا قرباني شو او کنیت ته د دې چې غوخه باوکم نیت ته د ریا د چې ما خالق قرباني او قدام وکړ نیت ته د خودنه دې ورې قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص رب العالمین د لپاره کوي دا کافرو دا رواجو چې غیب د بوتانو په نوم باندې ساروي اعلانول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه اعلانو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم به ساروي اعلانو
نو پدې کې لږ سوچو کوي ها که یو پلار مالدار دی او ځامن ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي او دا ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وی چې دا خو زمای صدا دا به بیلو پلار وته وی چې ټول راوړې ما سره به پرتای زبې اختیارمند دي زبې لګوم زبې سبزی غوخه راولم او که سبا تاسو بیلې خپل خپل حساب درکو نو ګوره بیا چې د ار یو دوی سا 76000 روپے تشپګ او یو توره چې د ار یو بچي به قرباني کې چې بالغان دي پنا بالغ دي نو دې کې لکه تمارو احتیاط وکړئ ګوره په دې کې او چې بیا ساروي لالوي نو بهتره طریقې دا چې مخ ول قبله طرف تکا او لاس په ولا وتړه سارو سربام ظلم نه کوي چاړه به تخ مضبوطه تیرا کې او په خلاص باندې یا پخپلا او یا هغه قصاب وکیل کچته زموږ د طرف نه ردی پیندوش پګو د طرف نه ته وکیل شوی او ته زموږ د طرف نه ساروي لال کا او یا دا یو سوي چې وته ولاړ دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې حلالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او ضرب چاړه راکاږي چې ساروي زر دمشي او پاسان حلال شي او سبب دا لالولو په وخت بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دغه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر و سرا او که بسم الله الله اکبر و موږ کافی دا که صرف بسم الله دی وی کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ٹھیک دی او مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس ایماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې رضایت خوشاله کی ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو ته پوښتنه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوښتنه کو او راته وی د بیان اورم ارجمه اوري دا غي تاسو تاسو ته مې چې کوم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 1.5 کروڑ روپے دی نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د ارګونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لوټه پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قرباني په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو ده البته په مستحب طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 غډانه لال کړی یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلیو کی بل د نفلیو کی خو خپل دا هغه او کړه حق وینه څه ګناه پینښتا او زه خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وته دا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا کې چیرې دي دا د پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح د الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشوا نو غوخه په خپلم پړې د خپل قربانې د غوخه مثال مور پلار د پاره وکي ذبح د الله پنو او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور د وفات شوی دی نو دا د ابوی د پاره کومه وکا چې مور پلار ته ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مکوي ټیک ته واجب یو دی خو زیاتم کولې شي رکوټي ساروي مغشته شي ما د طویل چې عمر 2 کاله او غټ ساروي مغشته شي او پر رکوټي ګډ چې لیکي یو قرباني کې ګوري 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټیو په وای کې او کسان شریکې دي شي پر رکوټي و او کټ وینو پکې کې شریکې دي شي بعض خلک درې او څلور شریکې دي چې پر رکوټي ساروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سکه چې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسید دوم شریکې دي چې په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي چې په څلورو په پنځو په شپږو په ووم کې دي شي دا پکې خاص فرق نشته بیا چې الاله کې نو بعض خلک پکې او چل کې اکثر د شریکې په قربانه کې یو یرا د مور په مې خوږیږي دا 2 په پکې زماشي به ویلکا زما د مور سر ډیر کمزور دی دا مازغه باغیله یو سما ابل ویرا زما نیا چې دا کنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په کې غیله یو سما نو دا نور غریبانان خدا غنشي کولې شرم دا وجنا وړي نه جوړه درته ګورې صفه خبره کومه لدا یو ني نو دا څه مکوي
بالکل دا کله ټولو زړوي او دا په د سره یو کس نو بیا ټیک دا کله ټولو زړوي او دا سر به د کسره یو کس دا ورکو نو بیا ټیک دا کله ټولو د زړنوي او وی چې لکه دینه به د سره یو کس دا ورکو نو دا بیا ټیک دا خو ما ته پته چې زړنی درته صفه خبره کوم دا ما ورېدلې دي یو کس د سره په یوړې وی دا ما د نه خپل خوږي ګراکا چې هغه یوړې نور وې وی دا ال دي وی دا مونږ نه انیت ته وی دا له په نه خوږيږي ابل ویلې د مور په نه خوږيږي زه مې دا وسکه لسه دې تباہ برباد نو دا له نیک وره نو ار یو شی او وزایا کوي سی وی که سلور وی نو ار یو شی سلور ضایع کا او خو په طریقې سلور او وزایا کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته وی مخه خواکا اوازو کدا د چا کېډو ګیلرو کار پکې وی خپل طلبه تقسیم وکا او خشتمه دې دار اځنه چې کم پکې زوروري ا د قیمه خشتغه مخ خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوتا او غاډو کې مټو کې بشیر جان ته ورپغاله کې چې دا ساغه خړېره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وره نو زمانونو بیا چې کله حلال کې وخه دا شو سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې دا سرمن قاسم سر خړلې دي چې دا خدای شان دی چې دا قرباني ورځي چې سرمنه اردان شي دې مولیانو ته خلکو چل جوړ کړي دا سرمنه مولیانو له ورکول ناغه پروس کالو کابل کالو ناغه سرمنه کو چانا رښتې بالکل مولا له راوړه استاد جی وه دا سرمن والو مور دې پکېون غاړه مور دې پکېون غاړه چې نور کله قیمت کاونو په خپل باندې خرڅولا مال دې نه راوړه او چې پیسې نه کې ما پسې راځله به مور دې پکېون غاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بناور کې چې دا واخلا او دا اجرت په بالکل بناور کې سرمن نقد ځان له استعمال کې راوستي ځان لته لمسه جوړ کا ځان لته بورقه جوړ کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مور کې ورکول شي مالدار له مور کول شي او غریب له مور کول شي نقد سرمن او نقد سرمن جمعات ته بنا ورکه جمعات باندې نه کیږي ګوره چا غریب چا انسان به مالک کې چدا والا غریبي کمالدار او که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب لا ورکه نقد سرمن مالدار له مر کوئی شي غریب لا خو کچې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب لا ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لولا او پلار نکله نشي ورکول غریب لا ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر حکم مولا لبا د سرمنه پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اڅه ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمنه در په مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې د کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خپړې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه ودخروا چې دا تاسو خو ذخیره هم کې یو کالی پابندی لګولې و چې درې ورځې زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو کټوله غوښه په پرچ کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زمون فقهاو لیکلي دي چې درې ځای کا یو عیسا په خپل او په خپل بچو باندې دی وکړه ځان له وچولم چې پرچ کې مې پاو دی شي یو عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانو لور چې قرباني نه کړي او یو عیسا خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خودلې ده نور ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پینې پریوزي ټوله د ځان صدقې خودا نو فرق پینې پریوزي د قربانې د ساروی هغه چې کمره سیدا اب هم خیرات کې کم زل په د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او قربانې له ساروی واغې تو په کوړو په بتنالي یا خو به براوالی په غولان بل طرف کیا کوا ناقي سره په کلکشي او غولان درنه کوي او په ډیر ساروي تنگ او پیر دې بل فرض واغشتل نو یا خداو کچه هغه په واپس دې ساروي ته په بوسو کې واچو چې وېستی او یا غریب لور کا صدقه او خیرات کا او په خپل استعمال کې به نه راواله دویمه خبره دا کومه چې بعضی وخت کې په سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کوي چې مال بدونه ساروي چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دغه ټیکس تا یا د اجارې د پیسو تسترګې ورې خړې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه وته یو ځای وقف کړي دی د سرکار دی او قبل څوک دی او هغه د اجاره دی په یو شکل کې
په یو ټیکس شکل کې. نو خلک څه کوي؟ وی الکه بس وی په یو لک شو مازیګر به کور کې راکې اوسه بوزا. نو الکه ولې ظلم کې جاته مکا که پلار کوسه کې رواغشت. نو منډه والا ظلم کوي چې خلکو پسې پلار کوسو کې د مونږ د مقبره پوری ګرځي او چې څوک خلک پیسې راکو. نه ستا حق هغه دي چې کم ځای کې ستا منډه ده هغه پورې ستا حق تیر منډه نه بس ستا حق نشتا. نو پدې سيزونو کې تمارونو لګيو پټي احتیاط وکړه ها او د الله د رضا د پاره کې نیت دغه هم کوي او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده. نو دا ورځ باندې دا قربانیو کې پدې دې ورځو کې الله په خوشاله کې بل تاسو ته د رجوع ویلو که تاسو یې دي. نو دا رفع دروازه روجا ما خو دې لاسو کې چې وسم کېږي اونې سے خدا رفع دروازه روجا دا اونې سے پدې کې ډېر ثواب دی. حضور پاک فرمایي چې دا رفع دروازه پر روجو کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي. نو زمون د نه ورځ دا رفع راځي ها ډېر خلک تاسو کې سعودي سره وکړي نه د خپل ملک الحمدلله زمون باقاعده اعلان د اختر شوی دی. چهارشنبه پر ورځ باندې اختر دی. حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمون نورې کمیټې دی غویم د اعلان کړی دی. نو د نه پر ورځ باندې دا رفع ورځ راځي د نه پر ورځ باندې روزهونی سه ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی. او بیا به تکبیرات تشریق شروع کیږي. مختصرا د تویما دا رفع دروازه د سحر مانځ پسې با تکبیرات تشریق شروع کیږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لګدا امامانو مینس کې سره کوټ اختلاف پکښتا هغه به وګورځو. مونږ بداوو چې زنانه دې موي هر فرض مانځ پسې غپټ دې موي او سړی دې هر فرض مانځ پسې وای غپټ دې وای. فرض پس کار دې وي پزور دې وای سړی به پزور وای هر فرض مانځ پسې او خزه به پټ وای. او یو ځل پزور ویل د سړی د پاره او یو ځل د خزه د پاره پټ ویل دا واجب دي. په وینه ګناګار بشي ودلم ویل شي او درې ظلم ویل شي. او دا تکبیرات او دا اختر مانځ پسې واجب نه دي اسه مستحب دي که څوک وي. دا بکله ختميږي درېشتو منځونو پسې. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفی مسلک ته دا مطابقی دی. یعنی دا اختر د سلورم ورځې د مازیګر پورې ختميږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه فني و ان شاء الله پدې باندې مونږ تاسو عمل کوو خیر ان شاء الله عزیز. یو سړی سره نقد رقم نشته یو نیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है. कदर सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनीमा तोला सोने 13 जुम्मा मावील कुर्बानी पे वाजिब बना कि ऊनी मोतवरसी की अला कुर्बानी वाजिबेगी. अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دي یا دویم پوره دي د حاجت نه زیات دي نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي. ګوره मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उसके दसर निश्ता न पता कुर्बानी निश्ता कि उस दसर से निश्ता दे जारे खान वली वफात से वे दे जुमे मर गए दे जारे अल्लाह दे मगफिरत नसीब की अल्लाह इस आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन ने टोल वारिसान له صبر ورکی. سعودی کی عمر کرے دی دعا غواړي الله دې دعاګانې قبول کړي او قرض دې په الله دې قرضونه خلاص کړي. اور کې 2 تولې سونا باقی نقد روپے نشتا نه چې نشته نو قرض ماخلا به بیا قرباني در باندې نشته دي. بندہ کو 12 سال سے عارف بیمار دے اللہ دے ولا روح صحت ورکی. شوکت محمود سے دے خبر دے اللہ دے ولا روح صحت ورکی. دا اختر د مانځه متعلق اعلان داري چې زمون عیدګاه کې د خټ عیدګاه شپږنی میں بجے بعد اختر منستوخه دا اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز شپږنی میں بجے بعد اختر منستو په وخت ځکه کو چې بیا خلق په قربانو توزګار شي. نو شپږنی بجے فکس کا خیر ان شاء الله دا اختر منځ په عیدګاه کې کو ان شاء الله. او دوه کې زمونږه د فادر خیر د کندي دغه شریر دی بجلو والا غریب بیمار دی دعا وتاو کې چې الله ولا روح صحت ورکړي. ډېر خالق دې د جمعهتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي د زړه د اخلاص نو دعا کې چې الله روح صحت ورکړي. یا الله تعالی شفا ورکړي یا الله تعالی روح صحت ورکړي. بیماری خدای پر روح صحت باندې بدل کړي. چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر مرګ چې هغه پریشنونه کړي
ډیر مرګري هسپتالونو کې پراته دي ټول ته دعا کوي چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا والا ورکړي یا الله چې چا بچی نه اولاد ولا ورکړي کله چا نارینه اولاد نارینه اولاد ولا ورکړي چا ته څه پریشانی دي په خوشاله بدل کې زموږ بشیر جان دي تم یو پریشانی په خدا رونو ته سقرزي مرضي اوړېدلې دي دعا کوي چې خدای پاک هغه پریشانی په خوشاله بدل کړي او الله پاک دا هر قسم مصیبتونو فتنونو په امن او امان کې اوساتي یا الله ته زموږ ناراضي شي خدای کتار طرف نه تا حکم چې بچي قرباني کې الله مونږ باغم کول یا الله د دې قرباني توفیق مونږ لرا کې او الله د خپل رضا لپاره قبول کې او الله زموږ په ځل کې غلط نیت او سوچ دا وخه مخراجي وخه څه دي هر وخت کې خلق پوری نو یا الله اغه نیتونه زموږ توبه ده خدای مونږ ستاسو رضا لپاره کوته توفیق راکې او تیرا قبول کې او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو یو وخت مونږ لنه کې او جنونو او برکتونه راکې یا الله چې چاته کورونو کې څه پریشانی دي په خوشاله یا بدل کې یا الله که څو قرضداران قرضونه اخلاص کې مسافرونه چې زموږ کم بار ملکونو کې دي اغه ته دعا کې زموږ بار ملکونو کې زه دوستان دي په ترکیه کې دي په دوبه ابو ظبي ملیشیا لندن جرمني کې ډېر ټاپوونه کې امریکا او د بل جنت ته ټلیفونونه کوي او ټول ته دوبه کې ابو ظبي کې او په سعودي کې دي او زه په دې الله ټول له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي الله دې ټول مسافر ولا په خپل کور کې د خپل بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپل کارونو کې او په خپل مقصدونو کې کامیاب کې د بچو نلري دې خوشاله ژوندۍ نصیب کې او الله دې په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي الله تعالی چا په کورونو کې ناچاقي فروغ بدل کې خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشاله باندې بدل کې او د هر فتنې نه مساته ډېر مرګرو ټلیفونونه کړی دي سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو دعاګانې غواړي خدای هغه ته معلوم دي داغي دعاګانې ته معلوم دي ولې قبول کې او چې کوم مرګري دې لری لری ناراضي زمونږ د جمعې د مانځلا یا الله یو یو قدم باندې جوړونه ورکې او زموږ د محلي